کله خو داسې کار دی زمونږ د کلي کې ډېر ښکلې دغه د ویو ده راځئ چې چکر مکر ده راځئ راځئ تاسو دا کلی به وینو لکه مونږ خو په دې پټو کې ګرځو هسې خو تا نه ما اډو تپوس ونه کړو هغه ماما څنګه دی مامي نور نیا نیکه دې څنګه دي ښه دي ټول ښه دي خیر خیریت دی ښه په مزو کې الحمدلله هلکه تروزویه دا هلک مې ونه پېژندو دا زما پارټنر دی هلته بزنس کې را سره پارټنر دی हाँ भाई आपको हमारा इलाका कैसे लगा ما ته ستاسو علاقه ډېره مزېداره ولګېده زما لږو لږو پښتو راځي او ډېره ښکلې علاقه ده دا ماشاءالله ډېره سنساره ده ډېره ګرینلیس ده دلته کې ډېره ښه علاقه ده غر طرف ته چکر در مخکې شه ها او یار د منډانه ګوړه خو ختمه ده او ټوټو کې یو څو پوره پاتې دي خو که بیا دې لګېده ما سره بیا رابطه وکړه او صحیح ده صحیح ده اسم لاک ډاون دی او ټول بازارونه او مارکیټونه بند دي راشه دې خپل باغ تماشا پکې وکړه ګوره وته داسې زما د دې پټي نه جنا پارک جوړ کړی څوک پکې تصویران وباسي څوک پکې سکې څوک پکې سکې زه په خپل خوله په دې نسبه کومه ورځمه د څوکیدار د حال اخلمه چې لږ مانځي کومه کاروبار څنګه دی یاره کاروبار خو د وایرس په وجه باندې لږ دغه شوی دی کمزوری شوی دی یاره تیز ہو جا نو لکه داسې خبره ده چې دا ډېر ښه زمونږ ډېره ښکلې علاقه ده او هر شیز دلته شته دلته هر شیز میلاویږي ګني شته جوار غنم هر شیز دلته کېږي مطلب هر شی دیسي دی دیسي هر څه اصلي دی نه دیسي دی ګوره دوی هلته کې اصلي سیز ته دیسي وایي لکه موږ لا سوچه غوړي یادو که نه دوی ته دیسي ګي وایي ګل خانه تاسو ته خو محسوس وکړې وی چې ما ځان له دې کلي ته چکر لا بودا تاسو دې गाँव ته مونږ رانه وستو په دې سپرلي ته تاسو مې ایثار کړ داسې شی دی صاحب ته تی کر هغه دونه سولې چې ایډلا لکه دا دې څه شی راوستی یاره مړه په خاریه کې پاتې شو تاسو دې ये غوا है यार तुझसे क्या यार ये غوا है ये غوا का बच्चा है دا غوښې ده غوا है ना غوا गाय का बच्चा او گائے ماشاءالله څومره خوبصورت ده ډېر زبردست ده ماشاءالله ډېره خوبصورت ده ډېره یار خار کې پاتې شوی دی پس تو خیر بور کېږه مه کنه خار کې پاتې شوی منټل نه دی خار کې پاتې شوی سلفي دا سلفي ده لکه دا غواګانې د وړو ټول غنم دې پرې له خوړي دي ګور تاسو د غواګانې بوزمه او نو شین اسمان زری د سرو زرو تر ورګه لګي وبو ته اوس کما السلام علیکم وعلیکم برا وعلیکم سلام کیدار صاحب دا ملمانه مې ډیر زیات وګرځول لګي وبو ولا ورته ډېره ګرمي ده دا خو لګي پاتې دي د زمانه کې یو خو چې ملمانې دي لګي به ور کم ځه دا ولا رور دا ولا مون سره وسته لکه دا څه دي دا خو کولا اوبه دي دا خو جراثیم دي موږ ولته منرل واټر وبسکو پیک وبسکو داسې چل دی وروره چې پښتانه باندې جراثیم اثر نه کوي بسم الله ووایه او ور پړې کړه او بسکو چې تاسو وایې نو ور وایه دا ټول مرسکونه لکه دا خو ډېرې سورناکې اوبه دي یار دا بسم الله برکت ته اسکاس کا ډېرې سورناکې دي چوکیدار ماما ډیر ښه سړی راته ښکاره شوي خو نوم دې څه دی زما جانانې نوم دی خو د اوبه موز کوي د دې ځای نه نور ځئ د خان اجازت نشته و دلته به څوک نه پرېږدي دلته د زیتون بوټي دي او زه هغې ته ناست یم ښه صحیح ده بس زمونږ لاړو ځه سلام علیکم راځه لکه سلام علیکم جانانه څه شی دی بچې دا یو قیمتي بوټی دی راځه په دې به دې زه پوهېږم هغه هسې کار دی روټۍ ټیم هم دی ډېر ناوخته شو یاره ډېر تاسو ماته د زیتون دا درخت څنګه دی
دا راځه هغلته دي ولاړ دي په دې به دې پوه کړم راځه ډېره خلک تیل وباسي په دا په ګوتنو باندې لګوي او ډېر زبردست تیل دي مشرانو دپاره ډېر ښه زما ګوتنه خو ښه ده خو زما پنډۍ کې دوستان دي مچیره ده سپیره ده هغې لپاره لږ پکار دي زه یم چې زه مونته لږ تیل ویسم ویې بسې تې راځه راځه دا خو لا واړه دي زه چې ځو نو زه چې ځو حاجي ته دلته څه کوې ما څه کوې ته ما دلته څه ته کېنولې ته چوکیدار یې که پلار یې اوس د هغه باغ نه خو د خلکو جنا پار جوړ کړی خلک پکې سلفیانې وباسي خپل ګپونه لګوي او دنده پکې ګرځي او فصل یې ټول تباه او برباد کړ تنخوا د څه شي راغلي ورځمه نه ورځم راشي د اوږو ته مې راوړه دلته په اوږه بوځم خانجي خو څه کېږي څه له ګولۍ مې خوړلې وي بېګا مې تبه وه داسې دا وډوکې مې غونډ خوږېدل نو سترګې مې ورغلې وي نو څه چالو نو په خپل ځای باندې بل کس کېنولی وی که نه خاصه زه ورغلم چانس می هو د دینه پټېږم را پټېږم اور د تیل ته وباسم یار ځان سره وړم پنډۍ ته چانس می هو ما ته بوټی کوم یادو هغه دا دی دغه دې ته په پښتو کې خونه وایي خونه څه دا بوټی دی ته څه بار بار د دې بوټي تپوسونه کوې څه چل دې جوړ کړی دی نه هسې مې تپوس کوم ما چې دا بوټی دی چې د کوم ځای نه زیلتون تیل وځي راځه راځه موږ وایي چې ته څه په مخه تپوسونه کوې راځئ روټۍ ټایم دی چې روټۍ خورو بیا به راځو چکر خو مو ډېره مزه یې وکړه خو د روټۍ ټیم ډېره مزه یې وکړه یا ډېره مزه یې وکړه راځئ راځئ ستاسو دا ځای ماته ډېر ښه ښکاره شو لکه دا په هوټل اور د برتن خو پراته دي یار چانس دی یار دوسته زما په دې خېټه لږ درد دی څه کوې بار ته ځي ورشه خو ورک نه شي چېرته کور خو ته معلوم دی که نه ځه بیا ورشه دا بوتل راته کم ښکاري او دا بوټی راته ښه ښکاري یار دا خو نورې بوتلې به م راوړل غواړي یار دا به ورته دلته کې کښېږدم چې لاندې دې توی نه شي که نه دا بوتلې به م کولاو کړو یاره راته ښکاري په دې تېلو کې به ټایم لګي او هلته کې هغه پنډۍ کې مې دوستانو ته هم کړې ده چې یاره تاسو دلته لږ تېل راوړم ته ارام وکړو لږ سمبلو ورته دا څنګه چل دی یار دا خو دا تیل به څنګه راوځي یار دا خو تر اوسه پورې راونه وتل بیا به دا تیل کله راساسي یار ټایم هم نشته څوک راباندې را نه شي د خان تېښتې له راوستمه 3000 روپۍ اټکې راکوي په مخه کار او کار روغ او رنځونه نشته باران او جړۍ ولا نشته مړه سمې تنګ راوستی یم قسم په خدای دی دا څه لانجه ده نه داسې دي هله شکون دی دا څه کې اوس به مې تخته کړی وې د خدای بنده په دې ټاټکو په دې بوتله څه کې یا چوکیدار ماما زما کې 2 دوستان دي ما چې دې نه یو 2 بوتلې زیتون تیل ویسمه چا راته ویل چې دې نه زیتون وځي موږ د پسې هلته ګرځو ته دلته ناست یو په دې ټاټکو په دې بوتلو څه نو تا راته وختې ونه ویل چې دا د زیتون تیل دلته خلک داسې وباسي خو څه دي که نه 2 بوتلې تیل درنه غواړم که نه ورکه چې زه ستا نه تېر یم